بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. زما عزتمندو د زنانو د فیض زیاتولو دپاره یو مجرب عمل درته ښیم چې د کومو زنانو په سینو کې فی نه وي. بعضې وخت ماشوم یا ماشومه پیدا شي، هغه ته د فیو ډېر زیات تکلیف وي، د هغې والده محترمه چې کوم دی هغې کې فی نه وي، نو دغه خلک په ډېر سخت مشکل کې پروت دي. که چېرته بازاري فی ورته راوړي نو یو خو بازاري فی ډېره وده نه کوي، ماشوم ته ترقي نه ورکوي. دویم د هغه فیو نقصانات هم ډېر دي، او د خپلې والدې فی چې څکي نو دا چې کوم دی یو طاقتور هم دی، پیدمن هم دی، او د دې ماشوم صحت ورسره هم ښه وي. نو اوس داسې زنانه چې د هغې په سینو کې فی نه وي، نو د هغې دپاره یو آیات کریمه هم، او هغه آیات کریمه چې دا زنانه 101 ځل ووایي، او کله چې د باران موسم باران په باران اوبه به په یو پاک لوښو کې راجمع کړي، او دغه آیات کریمه چې اولولي نو په دې به د باران هغه اوبه دم کړي، نو انشاءالله چې دغه اوبه دا وڅکي نو ډېر زر به د دې په سینو کې فی پیدا شي. که دا بیخي د دې په سینو کې فی نه وي نو به الله رب العالمین د دې په سینو کې د دې آیات کریمه په برکت سره فی پیدا کړي. هغه آیات کریمه دا دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وهي تجري بهم في موج كالجبال فيهما عينان تجريان صدق الله العظیم. دغه ځای پورې دا آیات کریمه دی، دا به د باران اوبه را جمع کي، او دا به 101 ځل ووایي، په هغه اوبو به دم کړي، او دغه اوبه به دا زنانه استعمال کړي. نو انشاءالله د دې چې دا کم مسله ده دا به الله پاک زر تر زره ختمه کړي. دویمه وظیفه هم د دغې زنانو دپاره هم ښیم، که چېرې دغه کول شي، او که نه داسې بل او آسان عمل ورته ښیم که هغه کول شي. سورت یاسین چې په قرآن مجید کې موجود دی، د سورت یاسین د اول نه واله تر اخره پورې دا ټول سورت یاسین به په سپینه پاڼه باندې ولیکي. ډېر لکه سورت یاسین خو لږ غټ دی، نو څو پاڼې به غواړي، په هغه پاڼو باندې به یې ولیکي، او هغه سورت یاسین به بیا دغه پاڼې به راوالي او په اوبو کې به یې حل کړي. او هغه زنانه چې هغې ته فی نه وي، هغې کې فی نه وي، ماشوم ته فی نه راځي، نو هغه دې هغه اوبه استعمال کړي، انشاءالله د دې په سینو کې به فی راشي، او د دې زنانه دا مشکل به ختم شي، او د هغې هغه بچي چې کوم ته د فیو مشکل وي، هغه ته به انشاءالله د فیو هغه مشکل ختم شي.